څو ورځې مخکې د اسرائیل چې کوم ظلم په فلسطین باندې وکړو نو د هغې خلاف مفتي تقي عثماني صاحب راپاڅېدو او فتوه یې ورکړه چې بهی په مسلمانانو حکمرانانو باندې جهاد فرض دی. هغوی له پکار دادي چې د فلسطین مدد وکړي او اسرائیل لا موتوړ جواب ورکړي او د فلسطین د باندې چې کوم ظلم شوی د هغې بدل واخلي. تاسو به خیال کړي د اختر په ورځ باندې هم په هغوی باندې بمباري شوې، د هغوی ماشومان قتل شو، د هغوی غوښې په هوا کې والوتې. یوه ماشومه چې د هغې عمر تقریبا 6 سال دی یا 7 سال، هغه 600 ډزه اسرائیل آرمي والا ویشته. 600 ډزه. دا د اورېدو خبرې دي. دا چې په خپل بچا باندې راشي او د چا ماشوم هغه ته مخامخ مړ پروت وي نو د هغه د اړه به څه وي. دا خو فلسطین والي دي چې دا ظلمونه او دا دغه برداشت کوي. په هغوی باندې یو امتحان دی، موږ باندې هم امتحان دی. ټیک تا خو ظلم وشو د فلسطین والا سره. د هغې خلاف مفتي تقي عثماني صاحب یو جرأتمندانه فتوا ورکړه، استاد محترم مد ظله عالیه، چې بهی مسلمانانو حکمرانانو باندې جهاد فرض دی او دوی دي د فلسطین بدل واخلي. نو د دغې فتوی خلاف په پاکستان کې څه خلک راپاڅېدل او هغوی دا ثبوت ورکړو چې موږ د یهودو سره او د اسرائیلو سره ولاړ یو. چا وی بهی مفتي تقي عثماني صاحب په خپله ولې نه ځي، خپل 8 کروڑ ګاډی دې خرڅ کړي او لاړ دې شي هلته دې وجنګېږي. بهی مفتي تقي عثماني صاحب تا ته د جهاد فتوا درکړه او مفتي تقي عثماني صاحب څه د فوج کرنل نه دی، د هغه په لاس کې نه اقتدار شته نه د هغه سره پاور شته. هغه عالم دی، هغه سره چې څومره اختیارات دي، هغه یو مدرسه چلی په هغې کې خپل ترتیب د هغه ښه روان دی. اوس دا فتوه مسلمانانو حکمرانانو ته ده چې مسلمانان حکمران راپاسي او د فلسطین د مظالمو تپوس وکړي، د اسرائیل نه بدل واخلي. بیا علماو دا فتوا ورکړي بهی د اسرائیلي مصنوعات نه مکمل بایکاټ وکړي. نو په هغې پسې هم خلک راپاڅېده. څوک وایي بهی ته چې دا موبایل استعمالوي، څوک وایي ته چې دا ویډیوګانې جوړوي، دا په فیسبوک کې، دا انسټاګرام کې، دا وټساپ استعمالوي، دا خو هم د یهودو دوی دې نه بایکاټ وکړي که نه. نو دا هغه خلک دي کم چې د یهودو سره د دوی اصلي او نسلي تعلق دی. دا نه وایي چې علماو دا کومه فتوا ورکړه، بلکل دا جرأتمندانه فتوا ده، موږ د خپلو علماو سره ولاړ یو. بهی ځای په ځای باندې د حکومت د رابېدارولو کوشش وکړي چې زموږ مسلمان حکمرانان راپاسي، رایښ شي. نن په فلسطین دا حال دی، سبا په موږ دا حال. نن تاسو وګورئ یو اسرائیل په یو ځای کې آباد دی او مسلمانان حکمرانان، مسلمانان حکومتونه څومره ډیر دي، خو هغوی تپوس نشي کولی. دا به رابېدارول غواړي. دا د علماو کار دی. علماو دوی ته فتوا ورکړه، په کار چې دوی اوس راپاسي. نو موږ د هغه جهاد هغه نوم دبا وکړو، د هغې خلاف هم مذاق شروع کړو.